बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि 43 नवाले वमा अरसलना नौलेगली मुंगा मिन क़ब्लिका मख्किस्ताना इल्ला रिजालन मगर इंसानान नारीना या नारीना इंसाना मुददी वजह मुखोले कि चूंकि इंसानान ते लेगल दागी द पार रोल मॉडल पकारो ददी वजह अल्लाह ताला इंसानान पैगंबरान राव लेगल और देम अदा कि द अवई ओपन एक्सेस पकारो नो ओपन एक्सेस दा द खुद नहीं दचावी द नारीना विंदे वजह नारीना लेगल नूही इलेहिम बवही कोल दुइता फस्अलू अहल ज़िक्र तासु पुख्तनो कई अहल ज़िक्र दानश्वर खल्कुना इन कुंतुम ला तालमून तासु खपलन पोए गई ना गईबम तास तो हुई आओ द हिस्ट्री दा मसला द तारीख दे चाओ नारी ने इंसान अल्लाह ताला पैगंबरान ले गली दी लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह बाने एतराज की दा भी बुनियाद दे अदयम पदी पूरी की भी बुनियाद दे वजह जा सरे दुश्मनी मुखसबक है एतराज में देखे तास में लतीफा वेले वगना che خاوند خدای ته وی خدای نه بعد خدای دې زبان درازه وای څنګه جبور وا ناغه بنوړی څنګه نو خاوند ورته ګورا چرته لینه بد دعاوزی بیړه به غر کشي زګوره مستجاب الدعوات صحیح وی دې معنا دا چې دعوا کې ته ولی الله خدای دوست دی وی اول دې کې څه شخص دا وی ما باندې بد دعا مکو وی د خدای دوستان په هوا لوزي څه کوي په هوا الوزی صحیح نو دې مسجد تراغه منځو کوئی الله کا پدې می ژوند برابرۍ نو خدای له توفیق راکړي چې لوګونه په هوا والوزم خو ګوره کدي سره مې لګ ژوند خشه نو الله تعالی زړه کې واچولې داسې ودرېګا او لاسو صحیح نه لاسونه به وزرو کار شروع کیو نو دې والو تر مسجد نه چې مسجد نه والو ته ستاسو علاقې ته وای چې کوم ځای اوسه کنوګا پارک نو کنوګا پارک طرف ته خو په هاي الټیټیوډ باندې والو ته په خپل کور د درې شکرې ولګولې او وې کته چې خضره ته ګوري خو په دومره هایټ شناخت نه کېده نو بیا واپس مسجد ته راغی مسجد کې کوڅ شو چې اوس مسجد نه بیا لاړو صحیح نو بیا ورته خضره باندې راځي نو بیا خبر ریپیټ کړ هغه ورته د خدای دوستان چې په هوا الوزي وینن یو راغله زمونږ د کور باندې شکرې واله صحیح نو صحیح ته پته و چې دغه په دغه وخت جمعه ته تلل صحیح مسجد ته تلل نو دا ورته وی چې زمونږ د کور تراغه نو داسې حرکت وکړ وی او وی بیا داسې حرکت وکړ وی او وی خطا جوړی کتل ورته وی نه خزي دا زوما ته هم چې خدای دوستم دا زوما چې الوتم هغه سرخه دا ته ذکر کو نه کړی ځکه چې سره دی ځل نفرت پیدا شو نو داغه بتا تار څه کاغه واغستاري صحیح او چې سره محبت پیدا شو نو داغه کګه خپل ورته د ښکاره کړو دنیا کې دغه بشاره خپل نشته نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دغه دښمنی و نو په هر خبره اعتراض کو بالبينات واضح احکام سرا والزبر کتاب سرا وانزلنا نازل کرے مونگا الیکا تا الذکر ذکر نو دا تولی کا لفظ ذکر د دې قران کریم کې 100 معانی دي نمبر اول ریمائنڈر یاد دہانی نمبر 2 پند و نصیحت نمبر 3 یادونه یعنی حفظ میمورائزیشن نمبر 4 وحی او وحی بعد دو قسمه ده یو هغه ته وی وحی جلی قران کریم دې ته وحی جلی وی بل ته وی وحی خفی احادیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دواړه وحی دي خو یو ته جلی وحی وی بل ته خفی وحی وی جلی معنا برایټ وحی څه ښکارا او خفی معنا هډن وحی نو دلته په معنا د وحی خفی راغلی دی وانزلنا نازل کړي مونږ تا الذکر وحی خفی سره پارا
لتبین للناس دې دپاره ته بیان کې خلقو ته ما نزل الیهم ما چې نازل شوی دی دوی ته یعنی قرآن. الله تعالی فرمایي چې د قرآن بیان موقوف دی په دې چې ته د وحی په اساس باندې تشریحاتو کې او دغه تشریح والا وحی دا مونږ ته نازل کړی دا. اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې خپل قول او عمل سره د قرآن کوم تفسیر او تشریح کوله دا هم وحی وا. دا څه شی دا وحی وا او تایید سوره نجم کې باندې پیدا وکړه او وشتمه پاره کې 1520 صفحه ده. والنجم اذا هوا قسم دې النجم پستوري باندې اذا هوا چې کله دې غائب شي قسم دې پستوري باندې چې کله دې غائب شي ما ضل صاحبكم نخطا شوی دا ملګری ستاسو. ضل معنا هغه خطا چې سړی په ناپوهۍ کوي. هغه خطا او ورپسې لفظ دی وما غوا هغه خطا چې سړی دانشته کوي. نو دا ترجمه وکړي چې ما ضل صاحبكم نخطا شوی دی نا دانشتا دا ملګری ستاسو نه ده خطا شوی نه دانستا پنا پوهی کی وما غوا او نه خطا شوی ده قصدن یعنی نه پنا پوهی باندې خطا کړی دا نه قصدن خطا کړی دا. نو چې کم لفظ وای کم حرکت کوي کم عمل کوي دا د وحی په اساس کوي. څه په اساس کوي؟ د وحی په اساس کوي. وما ينطق ده خبر نه کوي عن الهوى د خواهش په اساس خبر نه کوي د خپل خواهش په اساس. ان هو دا خبر او دا عمل د الا وحی مگر وحدا یوحى چې وحی کول شي دتا. الله تعالی وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم خبره کوي یا کوم عمل کوي نو دا څه په اساس کوي؟ د وحی په اساس کوي. د خواهش په بنیاد باندې کار نه کوي. ایون دو د ودونم کول په خواهش نه کول پسې کول د وحی په اساس کول پسې کول د وحی په اساس کول. واپس پر سبق وانزلنا الیک الذکر نازل کړي موږ ته الذکر وحی ذکر یعنی حدیث لتبین للناس دې د پاره چې ته بیان کې واضح کې خلق ته ما نزل الیهم هغه کتاب چې نازل شوی دی دوی ته یعنی قرآن. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قرآن کریم لومبنه مفسر دی او تایید دغه تولیکا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نه کس خپل شاګردانو تاسو کو تابعینو کیف کان خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روزمره ژوند څه روزمره ژوند د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رویه از رویه وای د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رویه په روزمره ژوند کې څنګه وا روزمره ژوند کې رویه څنګه وا. حضرت عائشہ ورته ډیر مختصر خو ډیر جامع جواب ورکړ وکانه خلقه القرآن. بس د پیغمبر رویه چې قرآن سوی دغه وا چې قرآن سوی دغه وا. زمون شیخ یې فرمایل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قرآن عملی تفسیرو څه شو د قرآن یو خدای تفسیر دې موږ کو په زبا یو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به عمل سره خوځي نو هغه د قرآن عملی تفسیرو. ولعلهم يتفکرون ادید پارا چې دا خلق فکر کې په دوه خبرو کې دغه تولیکا یو په دې خبره کې چې د انسانانو هدایت د پارا لازمی ده چې پیغمبر دې هم انسان وي. انسانو هدایت د پارا لازمی ده چې پیغمبر دې هم انسان وي. او دغه خبره ده چې د شریعت بنیادی مآخذ یا بنیادی اصول دو دي یو قرآن او بل سنت یو قرآن او بل سنت.
افامن الذین مکروا السیئات افامن الذین آیا بے خوف شوی دیا کسان مکروا السیئات چې تدبیرونه کړی دي ناکارا تدبیرونه کړی دي. نو سیئات په معنا ده ناکارا تدبیرونو، د مکر معنا پلاټینګ، ناکارا پلاټینګ کول، ناکارا تدبیر کول. الله تعالی فرمایي دا کم کافران چې د پیغمبر علیہ السلام او د اسلام خلاف ناکار او ګنده تدبیرونه کوي، ناکار او ګنده پلانینګز جوړي، دوی د خدای د عذاب نه بے خوف شي. ځکه چې سړی د خدای د عذاب یریږي نو بیا سړی ناکار تدبیر نه کوي. صحیح یو معنا پیدا ده چې سیئات په معنا د ناکار تدبیرونو. نو الله تعالی فرمایي چې څوک ناکار تدبیرونه کوي هغه د دینه بے خوف شي دي ان یخسف الله بهم الارض، چې الله تعالی به زمکه کې ډوب کی. الله تعالی به سکی په مزکه کې به ډوب کی. ګواتیمالا کې عذاب راغی، تصور ګواتیمالا کې داسې عذاب راغی، دوه کلی هغه بالکل په ځما کې راغی، سره د خلکو ا دواړو کلو کې سوار د سوا خلکو سره یو کس په بچ نشي، ټول لاړ ځما او لاړ دولس بدلان دي. الله دې معافي وکړي. صحیح اور پسې زردر رااله چې نور په کتاب وسی ځکه ویړه کول کنه نورم پکاته. اول ته پاکستان کې اول زردر رااله خلک تباہ کړو، پسې افت شروع شو. اوس ورپسې باران ډېر زبردست او ژلای وایي، ورپسې ژلای ده ادا ته تیز هوا د هلیکاپټر نه شي وړته. خدای دې امتحان. حالانکه دغه دومره خلک ته ساده خلک دي، ساده مسلمانان خلک دي، ها اته ورغله نو دا ډېر ساده خلک دي. نه د دینه چې بره لرسي بالاکوټ تر ته ډېر ساده خلک دي او ډېر مسلمانان خلک دي. سوا ډېر زرو نه ولاړه په بره بنځره زرو لا روان دي ای په علاقو ته رسیدلې نه دي. دا خو د نږدې دې کوم غټ شهرونو ته جوړ ورسېدل. یو قیامت دی. الله دې معافي وکړي. نو بیا ما اکاؤنٹ نمبر معلوم کړ چې دا زګر د خلکو تاسو کوم امداد کول غواړم مسجد ته پیسې ما یې موږ نه شو لګلې. صحیح او اساس ذمہ داری غوښتل دي خدای نه یاره په کار راخله غړي وړي شي سړی د خدای نه یریږي. مور ته مې پته بوله نو بیا اکاؤنٹ نمبر معلوم کړ د پریزیدنٹ ریلیف فند. نو بس وختي تاسو ریلیټ ولې ما اعلان کوم دا پریزیدنٹ ریلیف فند نه بازار ریلیف فند هر بینک اف امریکا کې دی اخلي کابل بینک اور رہی ڈاؤن ٹاؤن کے لیے. صحیح ابھی بینک پاکستانی بینک ہے ایو خود خلی ہمارے بینک آف امریکہ ہمارا ہر برانچ ہے اگر اکاؤنٹ پارا پیسے خلی در پاکستان پر تاریخ کے ټول نه بدترین زلزلہ ده. شپږ دقیقې او 8 سکنډه قیامت او دا غینه بعد یو سل 55 ډش کې رااله اتر شاک لریا دي روان د خلک کورونو ته نه وزلیره. کم ځای نه خو اسلام آباد کې ده، اسلام آباد کې پریوته کنه نه پتا نه راګه غټ بدونه چې دوست الته سپاتې شي نه دي. واړه بلډینګ وړکه بلډینګ نه وړکه کور نه پاتې شي. اوسه په دا ټي وی باندې خدای اوف بالکل داسې میدان شي او یا سبحان الله دا خلک غریبانان نصار 9 بجې 2 منټه کم په 9 بجې اله سکولونه شروع شو. شپږ ته سکولونه دا سناس کی ا ماشومان تر وخت کې مړ پراته. الله فصل ګونو ماشومان په یو سکول کې مړ پراته. هغه میډیکل ټریټمنټ چې کی رکولا او اسمان لاندې ځکه هسپتالونه ټول ټول دي. هسپتالونه بلډینګونه نشته چې کوم بلډینګ ولار یا کریک کېږي نو ته نشي. دغه چې اوس دا په دا ټیم د پاکستاني وزیر اعظم کا داسې په بد حال او مشرف نه کته داسې په بد حال دنیا ته تل کوئی منصر هیلپ کوي سره ولېږي چې کس ژوندۍ چې راو باسو یا د مړي راو باسو. نو باقي خدای رحم کوي. کشمیر پاکستانی کشمیر دی. انډیا کشمیر کی تقریبا 300 کسو دی. آرمی خو بلاک دغه په راپورته نه بلډینګ په ډول 200 کې 200 آرمی والا
अब खपल बैरक की उस बारिक के क्या क़यामत अखल गरीबान बेगा बारान की पशलाई की बाहर पदे पार्कों की सही उस हुकूमत वाले टेंट न रहा पता इस्लामाबाद के अटवाद के मान से रखे न अगर तुम तेज हवा टेंट पिंगी और कुछ बारान है उछला है अल्लाह उसको सख्त हाँ अल्लाह और दानन में पता अखबार के मुस्तद वे जलजले ने 10 मिनट में तो 846 बाने दा पर 858 रगड़े इधर कर तो 846 वे ददा अजमकिना दा मेजान मारान लड़मानान दा सजी इंसेक्ट्स दा ठुल रहा हुआ था सही और खुरून और गयान यो क़यामत जोड़ को मरगाई भी यो तूर तों खुदा आसमान की मरगाई ने कि नस्ते पखलो अल्लाह की पखलो जाला की अब वो स्पी यो क़यामत शुरू कर टूल आसमान तरफ से खली ने बोली वो ऊ आवाज को और मारखान हुई क़यामत जो को इससे क़यामत रहा है ये टूल खल्क सराय बस से क़यामत से सही और पदी असना के अरुण में तो बेगा खबर को ले अव्वल खुदा से ईस्ट वेस्ट पाने इतला ईस्ट वेस्ट पाने सही योसो झटके जिदा से ईस्ट वेस्ट वाले ने दिया अप डाउन केदा दस के सिदाय वाले ने दिया पर साउथ ऑफ नॉर्थ सोर्स यह सब और हिमालय है हमारे छोड़ता है दो दुनिया टोल ना लड़ जाए दे अगर वही पता नहीं से सोरा नूर चर्चा सका प्लेट लैंड लड़ सकें मैं पेट लैंड लड़ से पुश की मुबारक करना नूर मुबारक लाओ अल्लाह ताला फल का अर्थ हुई और खुदा लिए कुव्वत है सोचे दखा देखा एबटाबाद मंसेरा बटाग्राम कोहिस्तान सवाद शांगला कुल सुबह सरद सुबह सरद तबाशे सुबह सरद खुदा जलजला तर मल्ताना पूरे तबाही करेगा तर लाहौर पूरे गुजरांवाला सरगोदा अगर डेरा बड़ा हुआ 10 डेरा ज्यादा या अल्लाह बल दरी ड्यूरेशन ज्यादा दरी ड्यूरेशन खुद मिनट ही या 9 मिनट ही या 16 पर सेकंड हुई 6.8 मिनट ऑलमोस्ट 6.8 ऑलमोस्ट 7 मिनट्स हुआ 7 मिनट को खुदा और कना अल्लाह माफी की फिर खला गरीबाना उसको टीवी बाने में कल पदी हालत क्यों आखिर को हम खालक देगा ना पदी हालत क्यों जनाना गरीबाना ने जनाना गरीबाने फदज में कनार से सादर इदान तसोले ये खावा लगे इधर और मुजुले कवल तो हम खालक थे मुसलमान खालक या अल्लाह अफ अमिन अल्लज़ीना आया बेखौफ शुजा कसान मकरू च तदबीरुने कड़ी दिना कारा यखसिफ अल्लाह बेमुल अर्जा न खसफ देता हुई चिदाजमा का पक्का तलाशी और खलक बन पड़ी या बिल्डिंगुना तस नगर जलवाए कि नवाए चिजवंदी तीर किया यखसिफ अल्लाह बेमुल अर्जा चिकेने अल्लाह ताला दो बानिस्मका औ याति यौमुल ग़ज़ाब या राशिद ताज़ाब मिन हैसो द दास जानिब ला यशउरून चदते एहसास केगी औ याखुज़हुम यादे बेखौफ शदीद दिन चुनी सिदुला अल्लाह ताला फी तक़ल्लुब माना आमद रफ्त हरकत हरकत को दुए के फमाउम बेमौजिज़ीना नदी दुई आजिज़ उनकी अल्लाह ताला खुदा डिफीट को ले खुनिशी नहीं खुदा ने डिफीट निशी और को औ या खुदा या दाच उनी से अल्लाह ताला दुएला अला तखौफिल पस्द वारने वर कोलोना फ़इन रब्बकुम ताकि सर परवरदिगार ता लरऊफुर रहीम देर मेहरबान दे देर रहम कौल के दे अवलम यरो आया दिन गोरे
الا ما آشیتا خلق اللہ چه پیدا کری دی اللہ تعالی من شین سشے چون دے یتفیع ظلالو دیکھو گورا مائل کی گی سوئی دے سشے سورے سایہ مائل کی گی سوری دے غن الیمین شجانبتا والشمائل اچپ جانبتا راست او چپتا راست جانبتا او چپتا یعنی دیکھو گورا چنور کل دا مشرق تراو کیجی نو دا ہر یو فیزیکل پارٹیکل سورے کم طرف تے قبلی طرف تا اینا مغرب طرف تا صحیح بیا دنی میں ورد نبات دا سورے کم طرف تا چی نو اللہ تعالیٰ فرمائی ایون کافر چی اگا انکار کئی خدای تا دا سجدے لگولنا دے خوئی نکئی خسور خوئی مستقل پا سجدہ پروچ اللہ تعالیٰ فرمائی دے نکئی دکا دلہ میں فری ویل ور کرے دے دلہ میں سور کرے دے فری ویل میں ور کرے دے خسایہ کو مستقل پا سجدہ پروچ صحیح عن الیمین شجانبتا والشمائل او چپ جانبوتا سجدہ سجدہ کے ان کے اللہ تعالیٰ تا وہم داخرونا اپدے آلت کے داخرونا چدوی سرنڈر کے ان کی دی اللہ تعالیٰ تا ایسائی سرنڈر کے ان کی دی اللہ تعالیٰ تا صلی پنور کے روانی کدے 200 زلو مغواری چه زما سائے دے پدیز مکہ نہیں پڑتا نرہ دا پا کنٹرول کی شتا ندا وَلِلَّهِ خاص اللہ دا پارا یسجدو سجدے کے یعنی سبمشن کئی ما آغا مخلوق فی السماوات چی پاسمانون کے دے آغا مخلوق چزما کے دے من دابت زند سر متحرک زند سر متحرک زند سر والملائکہ فرشتے وهم لا یستکبرون دن سیزان لوئی نگنی د سجدے کولنا اللہ تعالیٰ تا یخافون ربهم دو یریگ پروردگار پلا من فوقیم آغا اللہ چی دا پاسا دا دوی دے دا پاسا مانا چی پا ہر چابانی کنٹرول بری دا پاسا دا دوی دے مانا چی پا ہر چابانی کنٹرول بری وَيَفْعَلُونَ دا فرشتے کئیما آکار یومرونا چدکمی دوی تا حکم کوشی وقال اللہ اللہ تعالیٰ ویلی دی لا تتخذو جتا سو مجوڑوئی الہین معبودان اسنین دو یعنی دا یو نزیاد خدای ممن ہے یو نزیاد خدای ممن ہے خدای ایک یو دے انما خبر دادا هو الہ واحد دا اللہ تعالی معبود دیکھو فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ خاص زمانہ اویرے گئی وَلَهُ دغ اللہ نپارا دی ما غشے فی السماوات چی اسمانوں کے دے والعرض ازما کے دے وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا ار دغ اللہ تعالی نپارا دا غلبا دین کو مانا دا غلبے دین کو مانا دا غلبے ندی دین تا دین سے کوئی چی دے مقتضی دا غلبے دے چی تا سے ملاوی قوت پہ ورطا ملاوی تا سے ملاوی وَلَهُ الدِّينُ اردے اللہ تعالیٰ رپارا دا الدین غلبا واسبا forever یعنی دا سے ندا چنن حکومت تے سبا بنی صحیح دا دنیا حکمران دا پارا پتویلے شے چنن حکومت تے سبا بنی استاد صاحب حکمران اس دے نہ دے ڈبل اس حکمران دے سبا بھائی نہ بھائی وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا اور دی اللہ تعالیٰ رپارا دا غلب دائما افغیر اللہ آیا غیر دا اللہ نا تتقون آیا غیر دا اللہ نا تتقون تاسو یری گئی ادا اللہ نا نہیں یری گئی دا اللہ نا غیر چکم مخلوق کستا ثبوتان اگر نہیں یری گئی دا اللہ نا نہیں یری گئی وما بكم من نعمت فمن اللہ آواز دیتا سبانے نعمت فمن اللہ داد اللہ جانب نہ دے سن نعمت چون دے دیکھو گورا سترجی دی بینا دی دا چا طرف نہ دی اللہ طرف نہ غجن دی شنوا دی دا چا طرف نہ دی اللہ طرف نہ زڑ دی فنکشن صحیح کئی دا چا طرف نہ دے اللہ طرف نہ چا اللہ گواری ابٹھن والا چا اللہ دنیا یو قوت لے بیچر وردی سنگے اس پمپ کو صحیح سو کولا پوشنگ کئی سو کولا خلقی پکیوہ کئی سو کولا آخر کی بے پیسہ ہوئی دعا ہوتا ہوئی اللہ تعالیٰ فرمائی یو شے پر کہ داوشتان دی دا دربا دلتے و عرب رازی دا آغا بدن کی دا مسامات نشتا داوشتان سوری ندی دا بدن کی نشتا نا آغا یو منٹ ان ورطا نشی لے
دا هر یو د وشتو سوره دا څومره لوی د خدای مهرباني ده چې تن ورته ودرېږي صحیح بدن ځکه بدن خو دنه لوند دی بل ډېر وبدي پکې 92% حیواني بدن کې څه دی وبدي نو څنګه وبخو چې ګرمي پر راځي نه خو سټیم کیږي اسه کی هغه سټیم کیږي چې سټیم کیږي نو کو دغه دنه د سټیم کیږي ته بوش په بوش لګي سړی بوش لګي او فلیټ بشو بچي صحیح نو مسامات الله تعالی پیدا کړی دي تا ته کله احساس وشي چې سټینګ بار راشي او کله تا ته احساس ده چې عمل رواني هغه اکشن سي رواني نو الله تعالی فرمایي دا څومره نعمت چې ما تاسو ته نظر کړی دا ټول الله طرف نه دي وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر بیا کلا چورسی تاسو تکلیف فیلین دای الله تعالی تا تجرون زارای کوي ثم اذا كشف الضر عنكم بیا کلا چې لري کې الله تعالی تکلیف تاسو نه اذا فريق منكم نفورا یودل تاسو نه برب پروردگار پر سرا یشرکون شریکان پیدا کړي لیکفروا بما آتینا انجام کار دادے یک فروچ دینا شکریو کی بما آتینا پاغشی چور کرے منگ دویلا فتمتعو انجوائے کئی فتمتعو مانا انجوائے کئی فسوف تعلمون خزر دے چے پوئے بشے خدا دا خدای نعمتون انجوائے کول او اوبیڈینس نشکارا کول دا انجام بسی دا با انجام سی وَيَجْعَلُونَ او داخل جوڑی لما لا یعلمون اغبطان دا پارا لا یعلمون چی پا اس سے بانے نہ پوئے گی نصیبا نبوی دا پارا حصے مقرر رہی اے دا پارا حصے مقرر رہی چی دا منشتا یا دا نظر تاس نظر پیجنے دا منشتا یا دا نظر دا فلانی بت پارا دا یا فلانی بابا دا پارا دا خدا بندہ دا عبادت صرف چارہ پارا کی اللہ دا پارا وَيَجْعَلُونَ دَي گَرْزَيْ مَا آغَچَا دَپارا لَا يَعْلَمُونَ چِي غَوِي نَپُوئِگِ نَصِيبًا حِصَّا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ دا غشین چی مولا ورکڑے دے تَاللَّهِ قسم پا خدای لَتُسْأَلُنَّ یقیناً تاسونا بتپوس گوشی عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ دا آشے چی وی تاسو چی افتراء و فیبریکیشن مکو وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ ادا مشرکان جوڑائی نسبت کے اللہ تعالیٰ تلونا نو مشرکین مکہ کی یو ڈالا وا اغیبوی دا فرشتے ٹوڑی دا خدای لونا دی ٹوڑی دا خدای لونا دی سبحانا پاکی دا اللہ تعالیٰ دا اولادا ولہم ما یشتون اس اللہ تعالیٰ فرمائی کہ ماتے خدا ٹریلین او زیلینز لونا اٹریبیوٹ کری دکا دا فرشتو تعداد خدای تا معلوم دے وما یعلم جنود ربک الا ہو دا خدای دا لشکر و تعداد سوائے دا خدای نا بلچا تا معلوم نور اس فرشتو تعداد سورے ٹریلینز دی زیلینز دی اللہ تعالیٰ تا معلوم دی ادا ټول مشرکان به دا د خدای لونه دي نو الله تعالی فرمایي په مای دا زمره ډیری لونه راته پړي دي اذان له ولول نر برداشت کوي ژوندې درګور کوي زنده درګور کوي صحیح نو مال لونه ولهم ما یشتون ادوی د پاره هغه چې دوی غواړي نظامن دا واجب تقسیم ده صحیح سورہ نجم آیت نمبر 22 او 23 ان الذين تاكفرا كسان لا يؤمنون بالاخره چه ایمان نساتی آخرت بالے لیسمون الملائکتا اغین منکی دی فرشتولا لیسمون الملائکتا نمونہ و صفات بیانی فرشتو دا پارا تسمیت الانسان ناما دا زنانو ناما دا زنانو وما لهم بی علم من علم نشتر دویل ردیبانی اسپویا و دلیل دا دې سب پروف پر سره نشته چې کني فرشتي خدای دي فرشتہ نه خدای ده او نه سره ده دا یو بل قسم مخلوق ده دا څه ده یو بل ما لهم به من علم نشتر دوی د پاره دی باندې علم او دلیل یتبعون الا الظن دوی نه فالو کوي الا الظن مگر خپل تخیل
دا فرشتو ته جنکای ویل بیا د خدای لونه ویل د دې حقیقت سره تعلق نشته دا څه دا د تخیل دی دا د خیال دی ان يتبعون الا الظن سوره زخرف ان زمشتمه پارا کې وي پیدا مکو آیت نمبر اولس اتلس او نولس پیدا مکو بلکہ شپارس ولس اتلس نولس ام اتخذ آیان ورد اللہ تعالی مما یخلقو داغ مخلوق نچ اللہ تعالی پیدا کئی بنات لنا اللہ تعالی دزان دا پارا صرف لونه نیولی لکه څنګه تاسو وای واسفاکم بالبنین او تاسو له ترجیح درکړې په ځامن ځکه تاسو لونه نه برداشت کوئ مشرکین مکه ای بلور نه برداشت ولا وایذا بشر احدهم اکل چې بشارت ورکړي شی یو د دوی ته بما ضرب للرحمن فآغا چې دوی بتو چې دوی ثابتې رحمان لپاره په اعتبار د صفت یعنی فرشتي لونه فرشتي الله تعالی فرمایي چې دایله بشارت ورکړي چې د لور د پیدا کېدو چې لور د پیدا شوی ده ذل وجه مسودا وګرځي مخبد تور شوی وهو کظیم ادیر اډک شي د غمنا اسوي سوي او من ينشأ في الحليا او من ينشأ في الحليا آیات سے مخلوق چې دا غوی تربیت کیږي فی الحلیته پګاڼه کې پس کی ځکه د شلو کار سي د جنکو کار سي ارتیشیا ته کار سي رابنسن نه ته صحیح ہے نا نو سبا اخلي جولری ډریسز لپسټک میک اپ صحیح دی وی دا دینه برداشت وی او من ينشأ في الحليا آیا دا سم مخلوق چې دا غي گروث کوی شي دا غي براټ اپ کوی شي په الحلیته په جولری کې پس کې په جولری کې وهو في القسام غیر مبین او دوی په جګړه کې غیر مبین کلام غلبه مونږ کې نه دي نو دوی کو ټرایبل لایف دایته په ټرایبل لایف کې دا سم مخلوق نو پکار چې دا غوي براټ اپ په جولری کې کېده دوی ته خدا سے مخلوق پکارو چې دا غوي براټه پلاشن کو کیږي خبر زکه ټرایبل ځون کا اوتار دا پکاري دوی وی دا سے دا اولاد چې په جولری کې براټه کیږي دا پاسه ویسٹ اف ټایم دی صحیح مالا خو هغه اولاد پکار دی چې په سپورټس کې پسې کې پسې کو یک کې په چلو یک کې په پلاشن کو کې په دې چیزونو کې براټه پشي ځکه موږ جګړه مار خلک جګړه کوي جګړه کې موږ فایټرز پکار دي دا روي تصور او هر چې دا زنانه دي دا د ژبې په ژوند کې هم اکثر جذباتي کیږي ارګومنټ نشي کولای څه کیږي ځکه دا احساس تیز وي د زنانه احساس تیز وي نو دا احساس کیږي زر نو بس زر غوسه شي خبره ده کړه وو فی القسام غیر مبین نو دا د الفاظ په جنگ کې هم کله خپل خبره ارګیو کول نشي یوا یا دویمه معنا وو فی القسام غیر مبین دا د اصله په جنگ کې هم ډیره کمتره بغالب کی وجعل الملائکه او صلی الله تعالی و یو طرف ته خدا چې فرشتو ته د خدای لونه وای وای را چې دا خبر ور سره فیصله کو دا دوی د کم ځای نه دا سوچ پیدا کړی دی چې فرشتي خزي دي لومبه خو د فرشتو خزواله ثابتول دا یو مسله ده لیټر ان بیا دیم ایشو ته وځي چې دا خدای لونه دي وجعل الملائکه او دوی ګرځولې فرشتي الذين فرشتي عباد الرحمن چې هغه بندگان د رحمان دي عباد هم عباد الرحمن چې هغه بندگان او سلیو د رحمان دي اناسن هغه نه جوړ کړی دي خدای نو دې خو ګورا الله تعالی فرمایي چې دوی ته دا معلومه ده چې دا فرشتي خزي دي دا څنګه معلومه کړی دا الشهیدو خلقهم
اشهدوا خلقهم آیا دوی حاضرو د دې فرشتو د پیدایش وخت لکه مونږ د په لیبر روم کې د نرسنګ کو دیسه کو چې فرشتي پیدا کړي د نرسنګ کو میډ وایف وي ورته صحیح ورته میډ وایف یا نرسنګ وایف وي ورته صحیح لیبر روم کې کار کوي چې کله زنانه بچي پیدا کیږي نو به پته چاته لګي چې الګ پیدا شي دینه هغه خدای ته چې کوم میډ وایف نرسنګ ہوم کې په څه کې په نرسنګ کې تاسو ورته وای دای تاسو دای وای دای نو ټول وړاندې د بچی د ناری نوالي زنانوالي پته چاته لګي دای دا او دیو جن شریعت اسلامی کې ګور اسه خدا الله تعالی او شریعت اسلامی د گواهی نه سایډ تکړه ده چې په کریمینل سایډ به دا بالکل په گواهی کې نه انوالو کې خدا په کریمینل سایډ کې نو بد ډراپ کړی دا چې په کریمینل سایډ دې د گواهی تصور نشته په کریمینل سایډ باندې او داغي وجه ده د مهرباني ده چا سره زنانه سره شذ سره ځکه انساني نیچر دا دی چې دې قاتل خو معاف کی خو گواه نه معاف کړي قاتل خو معاف کی ایک طرح میں دشمنی ده نو قاتل هم چې وي نو هغه کوم مدعي چې د په خلاف وي هغه معاف کی خو چې دا خلاف په کوټ کې گواہی کوي وې د طرح میں دشمنی نه ده خو چې څه کول نو حق ورته خو تعالی ما سپلار ولې چې ته ما خلاف کوټ ته لړې وتا ټیسټیفای کړه شاهدی دی وکړه تاسو نو خلک بیا قات سو کوی بیا له موږ پښتنو ودان کې د دې وجه پښتنو ودان کې څوک دوی کوي پردې دښمنی په سره وستلې صحیح ده کوي دښمنی او کومه مرګ باندې وکړه نو اوس په دې باندې ټریک ملاوي ټریک ته ملاوي میسج ورته ور پاس کی چې نو بس بیا ځان له قبر ځای ومنه څوک د قبر ځای ومنه نو په نکست پېښای کې د کنفرمیشن لپاره چې کله هغه مدعي کور او سره رابطه وکي وایي بس زدا دښمنی په سر نشم راوستي معذرت وکړي وډرا کی خپل بیان څو کی هغه وډرا کی نو الله تعالی نه غواړي چې زنانه په دې مشکل کې پریوزي لہذا د کریمینل سایډ نه یو سایډ تکړی صحیح خوشبازي امور هغه دي چې په هغه کې د دوه خدوم ضرورت نشته یو وخت د گواهی لپاره کافی ده لکه دا کیس لکه لیبر روم کې بچي ژوندې پیدا شو کمړ پیدا شو کمړ پیدا شوی د مور د خېټه چې دنیا ته راوته نو مړو نو ولا غسل شتا نو ولا کفن شتا نو ولا جنازه شتا خبر دین کړه بس سړی به یوسی او د مسلمان قبرستان کې به دفن صحیح او کله را اوته د مور د خېټه نه ژوندې او څومره ژوندې که عادي طریقې سره روان نو عادي طریقه دای چې سر مخ کې راوځي او خپې دا ورستي نو که په عادي طریقه را روانه نو چې دې تر دې تاسو نوم وای ورته تر دې نامې پورې چې راوته نو ژوندې او دې نه پس مرش که تر دې راوته ژوندې او بیا مرش نو حکم دې مړ دی حکم دې سره د مړ دی جنازه نشته مسنون کفن هم نشته بس یو کپڑا کې به بند کې او یو به سي او دفن وکي خبره دین کړه او که تر نامې پورې چې ډیر وطن لا ژوندې و خو د نامې نه بعد بیا مړ شو نو د جنازه هم کیږي او د میراث حکم ورته متوجي کیږي ځکه د دنیا ته ژوندې راغله ده د دنیا ته ژوندې راغله ده که په غیر عادي طریقه باندې را روانو په وړاندې او سر رسته کله بچی دا څنګه پیدا کی په وړاندې او سر رستوي نو په دې حواله چې کده تر نامې پورې ژوندې راوته نو تر هغه پورې ژوندې او بیا ورستو مړ شو نو دې مړ دی دې به څه کنسیډر کیږي مړ خو کده تر سینې پورې ژوندې راوته ځکه دا وایټل پارت دې غاړه چې روان دي نو تر نامې پورې کنسیډر کیږي ژوندې ویني ژوندې دی خو دا غاړه چې روان دي نو تر سینې کده ژوندې راوته سینې پورې کړه راته نو ژوندې و د سینې نه بعد بیا مړ او د جنازه هم کیږي د میراث حکم ورته متوجي کیږي صحیح اوس د دې پته وسو کور کوي چې دې تر فلاني وخت پورې ژوندې و یا ژوندې پیدا شوی دی او چې څنګه پیدا شو نو فورن مړ شو ځکه په دې باندې ډېر احکام مرتب دي صرف د جنازې نه د میراث مسله اهمه ده خبر ځکه بلا ډېر خلک هغه دا کلیم بیا منی نه ونه ژوندې نو پیدا شوی مړو ځکه ژوندې پیدا کی لارې مړ شوی دی
او د مرګ نه 2 میاشتې بعد د پیدا شو. اوس کومړ پیدا شو خو میراث ورته منتقل کیږي نه، میراث ورته منتقل کیږي نه. نو دغه مورې چې کونډه شوې ده هغه ته به صرف د خاوند په مال کې حصہ ملاويږي. څه کې ملاوي؟ د خاوند د مرګ نه بعد ورته مال کې حصہ ملاويږي. خو که د زوی د خاوند د مرګ نه بعد ژوندې راووته 1 منټ د پاره یا 1.5 منټ د پاره او دا پروش په کوټ کې چې دې ژوندې خو بس 1 منټ بعد مړ شو، نو اوس دا غپلار مال ټوټل به د زوی په نامه باندې منتقل کیږي د محکمه مال او د ریوینیو په کاغذونو کې لمنون کې خدای شي او د بنون باندې با او پراپرټي هغه منتقل کیږي. او چونکې دې عمر شو لہذا ردنه با مور ته حصہ دی، بیا ردنه با مور ته حصہ دی. نو دا هغه خدای دا غي کوم لیورونه تاسو لیور وای دا کوم لیورونه چې دی د خاوند درونه هغه دې خبرې ته تیار دي چې دا شی ته پردای شزه ده او زمونږ ورور مرشوي دی دې ته ادم رئیس نورم لړ شي او نو هغه وخت میراث مسله متوجه کیږي. صحیح ځکه چې سوپر پلان باندې خو میراث منتقل کیږي نه، میراث په منتقل کیږي سړی مړ شي. خبر ده کېرال نو اوس په دغه باندې دا دومره هم مسله مرتب کیږي. خو بیا هم په گواهی کې دغه اکی وخذا دای چې بس صرف دا ثابت وي چې دا قضا دروغجن نه ده، ځکه خو بیا شهادت مسله ده. او کله شهادان هم ته بوده لس وړه په عدالت کې دا ثابت دروغ وي نو دا قاضي خو شلو کسان هم بیا شهادت نه قبلې. صحیح هغه قاضي ته په عدالت کې دا ټول شل وړه د خپل ځامن نه وځي او په دغه نو دروغجن دي پروفیشنل دي دا څوک دي پروفیشنل. نو چې کله د گواه خبره مونږ کو نو دا غي متعلق دا پرو مجله دروغ نه وایي، دې دروغ نه وایي. که قاضي په خپل نه پیژني نو د متعلق انویسټیګیشن کوي، پولیس څه کوي انویسټیګیشن کوي، ریپورټ ورکړي چې دا کوم سړي گواہی ورکړي نه دا اصلي لایبل سره دی، دا څنګه دی دا صحیح سره دی، دا با اعتبار سره دی، فیبریکیشن نه کوي. نو د خدای متعلق چې دا مشهور دی چې دا ور لایبل خبره نو بس دی یوې خدای گواہی کافی ده. په دې کې الله تعالی فرمایي کیا شاید خلقوں آیا دوی حاضر شود پیدائش د دوی تا. اوس دیکھو ګوره د دروغجن سړي خو دروغ ویل عادت وي، د دروغجن سړي دروغ ویل عادت وي. زمون په داخلي کې یو کاکا خدای دې وبخي پس دا عادت دا ډېر مبالغه والا خبره کوله. صحیح دا خلک په ما کو دا ډېر لوړ قسم مبالغه وي ورته ډېر مبالغه والا خبره وکوله. نو دا کدونه دا اوس حالوین کې د ځل قدمان شي او کله کله ډېر غټ غټون وي. صحیح نو هغه وی تاسو خلکو ته لګیاو وی په دهلی کې ما وی یو کدولی دلو او دا قدم تقریبا 6 فټو وی زما غوند د قامت سره چې دا کدونه به یو طرف ته قدرت ده نو بل طرف ته نه ښکارېده. شته کمال نه هغه نور چې له هغه تاسو ته وګورئ ناغه وی چې یو کدو نه صرف دایم نه وی چې زما باندې وسړې هغه تر یو اسوا و د کړه به ورسره نه غلا کړه تقریبا دا د قامت د نیمه رضایت وا وی چې زما باندې د قامت سره چې دا لکړه داسې نه قودري نو نه سړی کاری لکړه خالي هغه شاته. صحیح مرده خبر وکړه نو انت اوبل کاکاوم ناز کو اقام ډیر لالیو هغه ما په بمبای کې کوم ځای بمبای کې وی التم یو دیګ تلو جوړېده څه جوړېده یو دیګ جوړېده او وی تقریبا 6 مستریان پکې لګیاو په یو دیګ باندې یو سلو شل کسان لګیاو او دې یو سلو شل کسانو د دیګ جوړو سټکان تا سټک وای سټکان ورسره خو دیو بل نه دومره لړ لګیاو دي دیګونو کې چې د سټکانو आवाज دیو بل نه اورېدو هغه بیا حالال نو دیړم بری سړی د دې باندې ابجیکشن وکړ ودا دروغ دی ودا دروغ دی دوره لوی دیګ نشي کېده دوره لوی دیګ نشي کېده هغه ورته نه ک دوره لوی دیګ نشي کېده دا کړو بیا څه په خیر
یا دا پښتانه مشرانو ډېر لالیانو بس خو په دا حجرو کې باندې ټول شپې څه کار وکړ ډرامې ته کوي. وجعل الملائکۃ اشهدوا خلقهم آیا دوی حاضر شوی دي پیدائش د دوی ته. نو ما تاسو ته ویل دروغجن سړي خو عادت وي دروغ ویل. مونږ وو د فلانه په دروغ باندې شخن نه وای. تاسو خپل پیژنې شخن څه ته وای؟ وښ کوي وای کوي لټول کوي صحیح نه خوراکو کی کټ راکې بیا واپس راولي او بیا موږ د شخن وای صحیح. نو ازمن وطن کې یو ضرب المثل له وای د فلانه په دروغ شخن نه وای. یعنی دروغ شخن دروغ د عادت ته دروغ د سره یعنی په خپل نه کوي بدره سره اوځي دي خبره دین کړه. نو صلی الله تعالی فرمایي چې دا خو هبیچوال دروغجنو عادي دروغجنانو. نو کو دی ویلو چې او چې فرشته کله پیدا کړي مونږه التو به تور دای د دې وجه مونږ ته فرشته دا څه پیدا دي جنکای پیدا دي. الله تعالی رسوار نه ورکړه چې دا خبره موکړه. نو ستكتب شهادتو یقینا لکل بشدا شهادت دوی اصرف لکل بنشي. ويسألون دوی بسوال کول شي د قیامت په ورځ باندې چې دا خپل پریزنس او دا وینا چې مکمل کړي چې فرشته د برت وخت کې موږ کتلې وي د خدای پیدا دي الله تعالی ورته دا سپرو کوي دلته. نو دا به یو بل عذاب دې په سټ کې پریږدي. نو واپس پر سبق تا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتَ او دوی جوړي الله تعالی لپاره لونه سبحانه پاکی دا الله لا ولهم ما یشتهون. عجیب خبره ده دې دا تصور هډن پروت دی او عجیب خبره ده د دوی د پاره ما یشتهون هغه شی چې دوی یې غواړي. یعنی نارینا ځان د یو جنې نه برداشت کوي په خدای د دومره ډیر راته پګي. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ اکل چې خبر ورکړي شي یو د دوی ته په جنای باندې ظل وجهه ګرځي مقصد مسودن تور شوی او هو کظیم اده ډک شوی د غمنا یتوارا من القوم اده داسې تواری دی ته وای دغه وګوره چې لکه اج باندې روان دي چې ومني وي سترګې ورسره نه ملاوي یې تواری وي. یتوارا من القوم پټ پټ ګرځي دې د قوم من سوء ما بشر به د وجد بدای دا خبر نه چې دل ور کړی شوی دی چې دې بوس ماته وای یا لکه ستوي چې لور پیدا شوی دا نو صرف دا تاسو را نه مو کی دا د دوی لپاره مرګو صحیح. بیا باغی فرد څه دی وکړو ور سره لور سره دی سوکړ نو سیو ټریډیشن او یو رواج او رسم چې په یو خطه کې رواني سوچ دا غریواج سره نه دي هر ټول په ملامت وای اگر چې غریواج نه راوای. د دې وجه مونږ رواجونه پر خود نه شو چې خلکو ته زور ته نه ټینګيږو صحیح ده خلکو زور ته نه ټینګيږو. زمونږ شیخ صاحب فرمایل چې دین هغه شی دی څه دین هغه شی دی چې له سړي په ذهن کې دای چې کدا کار مې نو کو نو الله او پیغمبر بسوي تحفظ دای ذهن کې ریزرویشن چې کدا کار مې نو کو نو پته ورګه دا دین دی او شکر ذهن کې دا راشي چې کدا کار مې نو کو عزیزان به بسوي دا دنیا بس دا به رواج دی. دا څه دا ګور څنګه بهترین شیخ رحمت الله علیه څنګه بهترین ډیفینیشن وکړه کدا کار مې نو کو خدای او پیغمبر بسوي دا دین دی. کدا کار مې نو کو دنیا بسوي دا څه دی دا رواج دی. یتوارا من القوم دے پٹ پٹ گرد د قومنا من سوء ما بشر به د وجد بدای دا خبر نه چې دل ور کړی شوی دی او دې څه کوي ایمسکو علاون دے دا سوچ دے ایمسکو علاون چې آیا اوساتم دا جنې علاون په ذلت او پر رسوایه. ان دې په دې فکر کې پروتي چې کدا جنې اولاد دی که ژوندای مو خیر د ذلت او رسوایت او مثال ټیټ کړي خلک د سوره اور باندې بدای وای ما به سره ټیټ کړي دې ذلت بغاړه کې دی یو معنا د آیت دار چې ایمسکو علاون
آیا ژوندی وساتم دا جنۍ غلاهون په ذلت او رسوایۍ، یعنی په حیثیت د اولاد به نه ساتم، په حیثیت او په حیثیت د یو کنیز به وساتم، په حیثیت د یو څه وینځ به وساتم، تاسو وینځ وای په حیثیت دی وینځ به وساتم. مونږ وطن کې ضرب المثل له وای څه چچ خزله بګي، چچ خزله معنا یعنی دا صفائی او جنتر ور پکې پاکي وکړي، دا دې معنا چې یو تصور خدا نه ام یدسو فی التراب یادا چې زنده درګور کې په خاورو کې الا خبردار سا ما يحكمون. الله تعالی فرمایي دا وړاندې تصور چې په ذلت او رسوایی ساتي او د اولاد شان ورنور کوي، دا ډیر ناکاره فیصله ده، او چې دا زنده درګور کوي دا خدای نه ناکاره ده. الا سا ما يحكمون، به خبردار دا خدا سے خبره ده دا شی باندې غلط کا خدای به کو باسا الا سا ما يحكمون، خبردار دې ناکاره فیصله چې تاسو کوم کوي. للذین کسانو د پارا لا یؤمنون بالآخرہ، چی ایمان نساتی آخرت بانے مثل السوء ناکار صفات دے اگوی د پارا، وللہ اللہ تعالی د پارا المثل الاعلی والصفات دی وهو العزیز، ادعا اللہ تعالی د غلبے مالک دے، چکل نیول کئی نو انتہائی قوت سره کئی، یہ تو قوت مالک تے، چچارہ سزا ور کئی نو انتہائی قوی سزا ور کئی. الحکیم خود حکمت مالک دے، بلا ډیرو بدانو له وخت ور کړی سزا نه ور کوي، دي کې څه حکمت وی. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى اصحابه اجمعین. ربنا الحمد لله بالقران العظيم وذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وكنا تلاوته على الليل ونهار. الله خير.